अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मानेर काबिल क़दर काबिल एहतराम मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چار دیوارو د ننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت که پدې کې الله رب العالمین د عالمانو شان بیان کړی دی. الله رب العالمین فرمای انما یخش الله من عباده العلماء، بیشک د الله رب العالمین په بندیانو کې د الله رب العالمین نزیات یریدون کی خلق اغا عالمان صاحبان دی. قرآن پاک کې چې سو الله تعالی فرمایلی دی په هغه کې هیڅ قسم شک شبه نشتا. عام طور د عالمانو مدح او د عالمانو تعریف الله تعالی بیان کړي په قرآن پاک کې دی. که د انسان د خلینا د انسان په باره کې تعریفی کلمات اوزی، یعنی یو انسان دا اوی چې دا فلانه انسان ډیر خده، نو د دې انسان دا ډیر خده والا خبره د کې د رښتیا او احتمال هم وي او د دروغ پکې امکان کې دی شي چیرې دا انسان د دنه ډیر خوشاله دی نو په دروغ تعریفونه کوي، نه دا یو د دروغ امکان او احتمال هم پکې باقی وي. خو چې کله څه خبره حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي نو پاغې کې بیا شک شوبه بالکل نه وي. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څه فرمایلی دي نغه حق او سچ دی، پاغې کې د دروغ او ایس قسمه رش هم نه پاتې کیږي. پیغمبر علیه السلام چې څه فرمایلی دي یا فرمایي نو هغه رښتیا وایي. او بیا چې د حضور علیه السلام نه درجه خو د الله تعالی ډیره لویه ده چې الله تعالی سو فرمای نو پاغې کې بیا کله شک شوبه پیدا کیږي. نو بس دغه دوه درجې دي، د یو د الله تعالی او یو د حضور علیه السلام او یا د نورو انبیاء کرامو. دوی دروغ نه وای چې سم وای نو دا رښتیا وای او دې کې دروغ احتمال هم نه پیدا کیږي. حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت د عالمانو په باره کې ډیر څه فرمایلی دي، ناغه رښتیا دي، دروغ پکې شک هم نه پیدا کیږي. بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام خبره د خپل ځان نه دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څه فرمایلی دي هغه ټولې رښتیا فرمایلی دي، خو خپل د ځان نه خبرې نه دي کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې قرآن گویا دی او قرآن پاک فرمایي چې وما ينطق عن الهوى، محبوب علیه السلام د خپل خواهش خبره نه کوي، ان هو الا وحی یوحى، که خبره کوي نو دا ورته وحی کیږي، الله تعالی ورته وحی وکي، نو هغه خبره حضور علیه السلام په خپل زبان مبارک راولي، نو دا د الله خبرې دي. اوس د حضور علیه السلام کلام مبارک ته احادیث ویلی شي او د الله تعالی کلام مبارک ته قرآن پاک ویلی شي، نور دواړه خبره د الله دی او د قرآن او حدیث کې فرق دا بسنګ کو. نو عالمان صاحبان فرمایي، زموږ مشایخ او بزرگان فرمایي چې قرآن هغه دی چې د قرآن الفاظ او د قرآن معنا او مقصد دواړه د الله پاک د طرف نه نازل شي، نو دې ته ویلی شي قرآن پاک. یعنی قرآن پاک هغه دی چې الله تعالی به جبرائیل علیه السلام لور کی الفاظ به ورته حواله شي او دغه الفاظ او معنا دا دواړه به د الله پاک د طرف نه وي، نو دې ته قرآن پاک ویلی شي. او دې دپاره جبرائیل علیه السلام ته ضرورت شته، د جبرائیل علیه السلام نه بغیر قرآن پاک الله نه دی نازل کړي. نو معلومه شو چې قرآن هغه دی چې د هغې معنا او د هغې الفاظ دواړه من جانب الله، دواړه به د الله رب العالمین د طرف نه وي. او یو د احادیث مبارکه، نو احادیث مبارکه هغه دی چې دې کې به جبرائیل علیه السلام ته حاجت نه پیښیږي
احادیث مبارک هغه دي چې جبرائیل علیه السلام نه بغیر الله تعالی براه راست د حضور علیه الصلاۃ والسلام ذهن مبارک ته او زړه مبارک ته څه الفاظ او څه مقصد ورواچي مسله ورواچي نو حضور علیه السلام د خپل ذهن او زړه مبارک هغه خیال او کم چې الله ورچولې مسلې هغه د خپل الفاظو په ذریعہ باندې واضح او څرګند کی. نو دغه ته احادیث ویل شي چې په دې کې معنا او مطلب د الله تعالی د طرف نه زړه مبارک د حضور علیه السلام ته نازل شو او کوم چې د الفاظ دي نو الفاظ وته حضور علیه السلام خپل ور عطا کړل. نو د دین دا معلومه شو چې قران پاک او احادیثو کې دغه فرق دی چې قران معنا او الفاظ دواړه د الله تعالی د طرف نه دي او احادیثو کې معنا د الله د طرف نه ده او الفاظ دي نو د حضور علیه السلام د طرف نوي. نو عرض می دا کو تاسو په خدمت کې چې قران پاک او احادیث په دې باندې گویا دي حضور علیه السلام فرمایلی دي داسې پاک الله رب العالمین فرمایلی دي د علماء شان ډیر زیات ته د عالمانو عظمت او مقام ډیر زیات ته. نو الله رب العالمین فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء بشک د الله په بندیانو کې د الله نه زیات یریدون کې خلق اغا عالمان صاحبان دي او احادیثو کې د عالمانو صاحبانو زیات فضیلتونه ذکر شوي دي. او یو ځکه دامشته چې عالم د خپل علم په برکت باندې الله تعالی د فرشتو نه اوچت پیدا کړی دی. عالمانو له الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی دی. د عالمانو نه فرشته په درجه کې ښکته وي او د عالمان په درجه کې اوچت وي د فرشتو نه. یو د دې د پاره ز تاسو ته دوا دلایل ذکر کوما چې تاسو ذهن تراشي چې عالمان په درجه کې د فرشتو نه اوچت دي او فرشته ته په درجه کې ښکته دي. د دې لپاره دوا دلایل تاسو وړاندې اقدام. یو خو هغه چې حضرت آدم علیه السلام لا الله رب العالمین علم ورکو او بیا الله رب العالمین د فرشتو لم علم ورکو او بیا امتحان واغشتو. نو چې امتحان وشو نو آدم علیه السلام په هغه امتحان کې کامیابی ترلاسه کړه. نو الله تعالی د علم په برکت آدم علیه السلام ته دا مقام ورک چې فرشتو ته حکم وکړو وی دا هغه عالم دی چې تاسو نه په اوچت مقام فائز شو اوس ورته تاسو سجده وکړه. نو ټولو فرشتو آدم علیه السلام ته سجده وکړه. د دین معلومه شو چې فرشته د عالم نه په درجه کې ښکته دي او عالم په درجه کې اوچت الله پیدا کړی دی. او تاسو بوای چې دا خو آدم علیه السلام پیغمبر دی نو د دې پوجا د فرشتو نه بر دی. په دې حدیث کې خدا نو واضح کیږي چې دا عام عالم یادای نو یو بل حدیث کې عام عالمانو په باره کې طالبانو په باره کې تذکرہ شوی دا چې تاسو ذهن کې دھارا نشي چې دا عالمان نه صرف انبیا یادای نه. د حدیث مبارک کم چې آدم علیه السلام ته فرشتو پکې سجده کړي د حضور دغه بیان کړي دی قران هم د دې تذکرہ کړي دا. نو د کې ټول ترجیح علم لا ورکړي شوی دا چې آدم علیه السلام ته د نبوت په وجه نه غنی بیا به نورو پیغمبرانو تم الله حکم فرشتو لورکو چې هر پیغمبر ته سجده کوي خو د نبوت په وجه نه بلکې د علمیت په وجه الله تعالی فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. بہر حال یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیه السلام فرمایي چې فرشته په درجه کې ښکته او عالمان په درجه کې د فرشتو نه بر دي. نو دا مضمون حضور علیه السلام داسې ښکارا کړی او بیان کړی دی د دواړو جهانو سردار آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی د کم بنده چې د علم په نیت باندې د خپل کور نه بهر وروته کم طالب العلم چې په دې نیت
کور نه بهر را ووته مدرسې ته روان شو چې زه علم کوم زده کړه کوم د الله دین زده کوم نو په دې نیت چې دی راووته نو ده ته دا فرشتې راشي او د ده د خپو لاندې خپلې وزرې خوري کی چې د ده په دې خپو قدمونو کې کم بر او برکت دی چې دا زمونږ د وزرو ته را ټرانسفر شي زمونږ د وزرو ته منتقل شي چې مونږ ته دا برکت حاصل شي نو فرشتې د طالب العلم د خپو لاندې خپلې وزرې خوري کی پسنیت وی چې د طالب دا قدمونه ډیر مبارک دي بختور دي چې د دا قدمونو کې کم برکت ته چې دا زمونږ وزرو کې شامل او شریک شي او ګډوډ شي نو دینم معلومه شو چې عالمان طالبان دا په درجه کې پورته دي او فرشتې ته نخکت دي الله پاک عالمانو لا او طالبانو له اوچت مقام او لوی شان ورکړي دي نو مونږ تاسو بسکو تاسو به کتلی وي د عالمانو ډیر عزت او احترام پکار دی خو کومږي عزت او احترام کو نو مونږ به د فرشتو په شان الله اوچتای فرشتې پاکي دي د هر عیب پاکي دي الله تعالی ورله برکت ورکړي دي او یو شان مسلسل په عبادت کې مشغول او مصروف دي نو کومږ د عالمانو صحبتونه اختیار کړل عالمانو سره ناس ته ولاړم شروع کړل او دغه د عالمانو مجلسونو ته حاضریم کول شروع کړل نو بیا تاسو اگر ورځې لږ نږدې دي چې کوم ورځو کې تاسو ته عالی شان مقام او مرتبه ملو شي او کومنګ او تاسو د عالم عزت خو په مونږ لازم دی خو کو اونکو مونږ به بیا د چا په صف کې ودرېګو ناغه واضحه ده د عالم آدم علیہ السلام لومبنی عالم په مخ د ځمکه دی د آدم علیہ السلام عزت چاو کو فرشتو او کو کم مقام الله تعالی ورکو او د آدم علیہ السلام بے ادبی لومبنی چاو کړله ابلیس وکړه انکار وکړه د سجدې کولونه تعظیم پزړه کې نه لري نو الله تعالی ورته فرمای فخرج منها فانک رجیم الله تعالی د جنتونو نه د سعادت من مجلسونو نه را اوشړه مردود او لعین یې کو لعنتونه په تر قیامت الی یوم الدین راغله دي تر د قیامت دروازه پورې په لعنتونو باندې ککړ کو نو کوم د عالمانو ادب عزت او احترام وکړو د دې حق او عظمت او مقام او مرتبه مونږ او پیژندله مونږ له به الله عزت راکوي زمونږ په اولاد کې زمونږ په اولاد الاولاد کې الله عالمان به پیدا کوي او که الله دې نه کي مونږ د شیطان په صف کې ودرېدو نو بیا کامیابی نشته همیشه 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 بیا به ذلت وي الله دې د هغه عالمانو د بې ادبینا او د شیطان په شان جوړېدو نه وساتي الله دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د عالمانو عظمت محبت پیدا کی په هندوستان کې زمونږ یو لوی عالم تیر شوی دی 13 کال مخکې مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه دا زمونږ د دارالعلوم دیوبند یو مشر عالم تیر شوی دی صاحب کشف باندې مشهور دی نو د یو مجلس کې تقریر کو نو چای بے ادبی وکړه هغه قصه ډیره زیاته خوندور تاسو ته بخکار شي هندوستان کې عالمانو چې ته په سفر باندې تلل او یو هوټل کې ناستل د چایو آرډر ورکو نو ویټر راغی میزونه صفا کوي دته وبمو بکې خو دی او چای ول وروړي او دغه وخت کې د هوټل کې چې کوم عالمان کې ناستل په دې انتظار چې اوس بچی راسي چې به اوس کو بیا به مخ کې په سفر زو وې قتل داسې د هوټل مخې ته یو ستنو پاغي سره خوا کې یو سړی ناشته او هغه خبرې نشوي کولې بلکې چې کله وې جب چلولا نه جب بنه چلے د صرف د سپي په شان د خلینه به غپ وتل نو دغه आवाज د سپي په شان غپل به نه یو ممراته ورته به قتل بل ممراته ورته به حیران قتل ټول ورته ګوته پخلیو نو دغه عالمان په هوټل کې ناستي چې دوی لچې راغله نو دوی یو کپ یا چې څه بسکټ وغیره واغشتلو دغه سړی له رانږدې کړل ناغه هوټل والا ویټر وته وی چې په دمانه رحم مکوي د خواته راځي نو دی ویټر نه تاسو کوي دا د سره څه چل شوی دی چې دا ظالم دا غریب خبرم نشي کولې او د پخلې باندې چې خبره راځي نو خبره ني بلکې د سپي په شان کويږي او غپيږي دا غپ ولې کوي دا خو انسان دی دا جوړې ټوک
ټوکې کوي یا مذاق پته ورده د اواز د سپي په شان بدلی نو دغه ویټر ورته وایي که د حال مې درته ووي نو د الله نه به ویریږې د عجیبه حال دی. نو دغه عالمانو ته تپوس کوي د څه چل کړو. وایي مخکې زمانه کې مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه د عقیده ختم نبوت په باره کې په یو سټیج باندې بیان کو او پاغه کې سیاسی عنوان باندې چې کله خبره راغله نو احمد علی لاہوری رحمت الله علیه په دغه سټیج باندې سیاسی خبرې شروع کړلې او د بنیادی ضرورت هم وو د وخت تقاضا او ضرورت وو. نو احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا بدبخت را پاسې دو په مجمع کې اودرې دو سټیج تراغي او احمد علی لاہوری رحمت الله علیه په خله باندې لاس کې خو او ورته وی چې چپ شدا ته څه غپ غپ کې العیاذ بالله. زمونږ د علماء دیوبند سرخیل اکابرین دیوبند کې راضی احمد علی لاہوری رحمت الله علیه داغه په خله لاس کې خو دونه یو بيدبي او بلې ولا ګستاخانه الفاظ باندې بیزتی وکړه وی چپ شدا ته څه غپ غپ کې د عالم په سټیج باندې بيدبي کول سزا او انجام بسی. وای دغه زین خوراکو شو چا په د شاباسه ویلې د زکه خمشته او خراب همشته او چا په بد ویلې د لعنت ویلې د ملامت ویلې د د سټیج نه راکو شو یو سور وځي چې تیر شو نو جبه چاړې شو نو داسې تته ترتړې خبره به کولې جبه مکمل مفلوج شو بند شو او چې داخله نه څه خبره رو باسي نو د سپي आवाज ته روزي غپ غپ کوي. نو معلومه شو ک د عالم د عزت او کو نو پخپل باندې ته او ستان نسل به عالمان پیدا کیږي او که د عالم د بے ادبی وکړه نو په خپل بده هغه نشان عبرت الله وګرځي چې ستا نسل بستا په نوم اغشتو باندې ځان شرمنده غني. لکه دغه سړی په باره کې دا مشهور چې د بچو بمدانوي چې مونږ دغه بچیو زکه چې وی هغه سړی چې پلارم غپ غپ کوي د سپي په شان کويږي. نو معلومه شو چې مونږ او تاسو به د عالمانو ادب او احترام کو نو د عالمانو لګټ نه کو د خپل ځان لګټ کو او کومګ د عالمانو حرمت پامال کو داغي تقدس عظمت مونږ پامال کو او داغي بیزتی مونږ وکړه نو بیا هغه ورځي نږدې دي چې زمونږ بم الله دې نه کی بیزتی کیږي نو مونږ او تاسو به د عالمانو د بیزتینا بے ادب نه ځان ساتو. وجه صدا په عالم باندې الله غیرت ولې کوي د قیامت دروازه دین الله تعالی چلول غواړي. نن زما په ذریعہ سبا ستاسو په ذریعہ بل رز د ستاسو د نسل په ذریعہ د قیامت ورځې پورې دا دین بچلیږي. نو هر عالم ته د الله حاجت ته او د دې دین د پرچار د پاره د عالم ضرورت ته نو الله تعالی عالمان پیدا کوي. نو چې الله پاک عالم نماینده او نائب او خلیفہ فی الارض پیدا کوي قیامت دروازه پورې علم په مخ کې رسول غواړي قرآن په مخ کې رسول غواړي احادیث په مخ کې رسول غواړي د قیامت دروازه پورې دا دین الله تر تازه ساتل غواړي. نو دې د پاره عالم ته حاجت ته نو چې ته د الله هغه نائب او هغه عالم او د الله د دین هغه پیردار د الله د دین هغه خادم چېړې ته د حرمت پامال کې عظمت تقدس پامال کې نو بیا به الله هغه پردي تاب رانیسی. زکا چې الله خو وعده کړی دا چې د قیامت دروازه پورې زب خپل دین برقرار ساتم قرآن او حدیث به جاری او ساری ساتم. نو دا قرآن او حدیث او د الله دین شریعت دا بسنګ قیامت دروازه پورې محفوظ پاتې کیږي. صرف یو عالم دی چې د په برکت باندې ورځ د قیامت پورې علم جاری پاتې کیدی شي. نه چې ته هغه عالمم چېړې داغه عظمت تلاس اچي داغه عزت تلاس اچي داغه په باره کې زبان درازي دي شروع کړه نو تسوي چې تابه الله پرېګ دی نشان عبرت بده جوړ کی د دنیا د خندا بده جوړ کی خلق بدر پورې ټوکی کوي مسخره کوي. د دې وجنا مونږ او تاسو عالم لګټنا مونږ خپل ځان لګټه کو د عالم به عزت کو دا د عالم عزت دا زمونږ صحت مندي دا زمونږ عزتونه پدې کې پراته دي. او کوم وایو چې د عالم بے ادبی مونږه کو نو دا د عالم بے ادبی په ظاهر د ځان
په ظاهر دا غبه د بیرو اصل کې د ځان تباہ او برباد کو. نو الله دې مونږ او تاسو زنده باد جوړ کی د بربادۍ نه دې الله پاک او ساتي. او نن ورځ زما په دې بیان کې دا لاست میسج او پیغام تاسو له در کوم چونکه زه په تاسو باندې خفه کېږم. زما ډېرې میندې خویندې ریډیو باندې زما आवाज اوري ویډیو فارم کې یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک وغیرہ باندې زما ویډیوز او بیانات ګوري. نو دغه ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې او د زړه د اخلاص نه د همدردۍ ډک میسج او پیغام ورکوم چې تاسو به که زما د رور خور په شکل کې که زما د مور او د ترونو په شکل کې تاسو ټول به زما دا خبره منئ چې د عالمانو به عزت کوئ، د عالمانو په باره کې به بالکل زبان درازي نه کوئ، ژبه به بند ساتئ. یو وخت کې یو عالم یا یو وخت کې د یو عالم خبره به تاسو باندې کلک او سخت ولګي، نامناسب او نازیبا به ولګي، خو دا مطلب نشو چې ته اوس د په باره کې زبان درازي شروع کا، او دا مطلب نشو چې عالم دا خبره وکړله نو راشه اوس ورپسې هر څه وایې تا ته اجازت دی. نه، هغه به الله له په خپله د خپلو خبرو بیاناتو جواب ورکوي. او موږ ته الله حکم کړی چې عالم دا په مخ د ځمکه د الله په بندیانو کې زیات د الله نه یریدونکی دی. نو که موږ د الله نه یریږو نو دغه د الله د دین نمائندگان او نائبین او خلفا دي، د دوی به مونږ خدمت کوو. او که خدمت نه نو کم از کم مونږ به دعا الو، او کم از کم که دعا نه لینو عزت به کو، بی عزت نه به ځان ساتو. په دې اوسو خبرو دی الله پاک مونږ او تاسو ټول لا د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.